the equation y plus 13 into y plus a has no linear term. Find value of a. د statement کې دا یو term استعمال شوی دی equation. اوس equation څه ته وایي؟ دې باره کې مونږ خبره کړې وه چې equation چې کله مونږ سره د دوه یا د دوه نه سوا expression په منځ کې equality sign راشي نو هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ equation وایو. اوس آیا مونږ سره دې کې equality sign تا ته په نظر راځي؟ نشته دی. نو په دې وجه باندې آیا دا خبره صحیح ده چې دا equation دی مونږ سره؟ بالکل غلطه ده. په دې وجه باندې دا مونږ سره expressions دي چې دې کې وایي مونږ سره linear term نشته دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ دې خبرې مطلب دا دی چې ګوره زه دا y plus 13 او y plus a ملټیپلای کوم. د هغې نه بعد چې دی نو بیا زه ګورم چې د دې نه ما سره څه راځي. نو اول خو دا زه simplified فارم کې لیکم. given data مونږ سره y plus 13 y plus a دا required مونږ سره دا statement ته چې to find value of a. اوس solution طرف ته مونږ راځو نو په هغې کې زه دا اول simplify کوم y plus 13 into y plus a. ملټیپلیکیشن چې وکم زه د دې نو ملټیپلیکیشن کې ډسټریبیوټیو پراپرټي به استعمال شي، یعنی کې y به اول y پلس a سره ایز ا هول ملټیپلای کم، هغې نه بعد به بیا سیپریټلی ملټیپلای کم. y انټو y سکویر پلس y ملټیپلای a نو y او a بشي، خو چونکې a b c کې a مخکې راځي y وروستو راځي نو زه a مخکې لیکم او y وروستو مې ولیکم. دغه شانتې بیا 13 به اوس دواړو سره ملټیپلای شي نو 13 انټو y بشي او 13 ملټیپلای a بشي. اوس دا مونږ سره ایکسپریشن شو. دا اوس مونږ سره کوم ایکسپریشن دی نو هغې کې به مونږ ګورو چې دا لینیر دی که کوادریټک دی. نو د دې په بنیاد که زه وګورم نو مونږ سره ویریبل هایست پاور سره 2 دی. زبردست. نو په دې وجه باندې دې ته زه کوم یو ایکسپریشن ویلی شم؟ کوادریټک. اوس کوادریټک ایکسپریشن کې مونږ سره لینیر ټرم کم یو وي. کوادریټک ایکویشن باره کې مونږ خبره کړې وه چې هغه مونږ سره کم سټینډرډ فارم یې سي ax سکویر پلس bx پلس c ایکول ټو 0. اوس دې کې دا x سکویر والا ټرم چې دی نو دې ته مونږ کم یو ټرم وایو؟ دې ته مونږ کوادریټک ټرم وایو، ولې چې د ویریبل پاور سره 2 دی. دغه شانتې دا b انټو x دی نو دې کې د x پاور سره په دې وجه باندې اوس دې کې د x پاور سره 1 دی. نو دې ته مونږ څه وایو چې کوم هغه ایکویشن چې هغې کې ویریبل هایست پاور به 1 هغې ته به تاسو وي لینیر ایکویشن. اوس دا خو دې ځای کې د ټرم خبره ده که نه، نو دې ته مونږ څه وایو؟ لینیر ټرم. او دغه شانتې دې سی ته څه وایو؟ کانسټنټ ټرم ورته وایو. در دې خو ته پوهېږې. اوس په سټیټمنټ کې مونږ ته دا وایي چې اټ هیز نو لینیر ټرم. نو لینیر ټرم مطلب دا دی چې دا لینیر ټرم پکې له سره 0 دی. پوه شوې؟ 0 انټو x نو 0 به شي که نه، نو دا به الیمینیټ شي که نه، ختم به شي. یعنې که زه سمپلیفای کړم دې نه به x سکویر پلس c راشي که نه، لینیر ټرم پکې له نشته دی. اوس د دې نه بعد سټیپ چې دی هغه به زه اپلای کړم په دې ایکسپریشن باندې. څه به وکړم؟ اول به زه دا سټینډرډ فارم په شانتې جوړ کړم. نو دا به شي ما سره y سکویر پلس y دواړو کې کامن دی. زبردست. نو a پلس 13 به تې کامن شي، y ته کامن شو سوري، او a پلس 13 پاتې شو پلس 13 a. دا مونږ سره راغی. نو according to the given statement it has no linear term so a plus 13 is equal to 0. اولی دا ما د 0 برابر واغسته ځکه چې مونږ وکتل چې a x سکویر پلس c is equal to 0 دی کې لینیر ټرم نشته دی که نه. مطلب دا دی چې د x کویفیشنټ مونږ سره څه 0 و 1 اولی و. a x سکویر چې کله مونږ سره لینیر ټرم 0 شي ګوره دا a x سکویر شو پلس bx دی پلس c is equal to 0. دې نه لینیر ټرم زه ختموم. لینیر ټرم ما سره کوم یو دی؟ نو دا b به زه څه برابر واخلم؟ b is equal to 0. نو چې دا 0 شي دې کې زه 0 پوټ کوم 0 انټو x
0 شي کنه نو په څه طریقه باندې دا بی 0 کول دي سټیټمنټ کې مونږ ته څه وایي چې مونږ سره دا کم y پلس 13 انټو y پلس a دی نو په دې کې لینیر ټرم نشته دی او لینیر ټرم مونږ سره په دې کیس کې څه جوړیږي نو د هغې کویفیشنټ دی a پلس 13 انټو y لینیر ویریبل y دی که نه نو د دې کویفیشنټ مونږ سره دی a پلس 13 نو دا a پلس 13 که په طریقه باندې زه 0 کم دا به ختم شي که نه د سټیټمنټ مطابق به شي دا خبره بیا زه a ویلیو پاینټ کولی شم نو a پلس 13 ما د څه برابر واغسته 0 نو a ویلیو بس راشي دلته نه a ماینس 13 ویلیو دا ما سره راغله نو که چېرې زه دې کې ماینس 13 پوټ کم که نه نو د دې نه به څه ختم شي وای والا ټرم به په دې کې دا به نه راځي دا چې ما په بلیک کلر کې تاو کو ګورو چې آیا زموږ دا خبره صحیح ده او که غلطه دې لپاره چې دی نو ویریفیکیشن کوو دې ریډ لاین نه دی خوا ویریفای کوم زه دا خبره نو ویریفیکیشن دپاره به څه وکړم دا چې کوم ویریبل ویلیو راغلی د ما سره دې ته موږ سلوشن وو یا روټ ورته وو که نه نو دا به زه پوټ کړم په څه کې په دې y پلس 13 انټو y پلس a کې نو y پلس 13 په خپل ځای راغی او د a په ځای به زه څه پوټ کړم y ماینس 13 به شي نو دا a پلس b انټو a ماینس b والا پام جوړیږي دې په ځای زه لیکلی شم چې y سکویر 13 سکویر دې کې لینیر ټرم شته دی چې مطلب هغې کې د y ویریبل پاور 1 نشته که نه ولې چې سمپلیفای کړې نو y سکویر به په خپل ځای راشي ماینس 13 سکویر نه راځي موږ سره 169 نو دې کې موږ سره اوس y والا ټرم شته دی نشته دی که نه هسې خو به موږ سره y سکویر ماینس ګوره a y سکویر ماینس b y سوري پلس بی وای پلس سی داسې پام کې به راته که نه نو اوس دې کې دا بی وای والا پام شته دی نشته دی 169 موږ سره څه دی کانسټنټ دی او وای سکویر والا وای کوادریټک ټرم په خپل ځای راغی او ا پکې له څه دی 1 دی نو اوس دا ټرم پکې له 0 شه که نه او سټیټمنټ کې موږ ته څه وي نو لینیر ټرم then find the value of a در دې پوه شوې صحیح نو یو خو دغه ایکویشن والا خبره وه بل دا سلوشن و چې مونږ وکړو کوېسچن نمبر 6 طرف ته ځو